نو ته به قدر هم کوي ته به احترام هم کوي احترام به هم کوي نو د قران کریم په جنګالو کې تعارف د قران کریم کې موږ یو څو خبرې کوو یو تعریف د قران نه تعریف د قران کریم نه دویمه خبره د قران کریم مقصد د نزول چې قران کریم سره راغله ده دریمه خبره اسماء او کمالات د قران کریم اسماء او کمالات د قران کریم د قران کریم اسماء کمالات سالورمه خبره د قران کریم فضیلت پنځمه خبره د قران کریم آداب یعنی اولنه خبره قران د چا کتاب دی تعریف د قران دویمه خبره دنیا ته د سره راغله ده مقصد نزول حکمت نزول درېمه خبره د څه کمالات دي اکمه خبرې وي او کم کمالاتو چا په دنیوي تعلیم کې نو او د اسمان د تعلیم د داغه د پاره راغی اکم کمالات دي څلورمه خبره چې مون قران کریم وایو نو مونږ ته وسم ملاویږي فضایل او پنځمه خبره آداب د قران کریم چې مونږ دومره لوی کتاب دی او دومره ارسه په ملاویږي نو په کار د چې آداب او خیال وساتو اسنه د بی ادبۍ د وجه د یار سره محروم نشو نو د آداب او خیال ساتل په کار دي اولنه خبره د قران کریم تعریف یو خو منګ او تاسو اصول کې د قران کریم تعریف کوو اصول کې موږ د قران کریم تعریف کوو فل کتاب القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه دارنګ ځنی تعریف کوي القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بين دفتي المصاحف نقلا متواترا مکتوبات کی امام ربانی نو قرآن کریم تعریف کی هو العلم اللدنی الاجمالی الجامع للحقائق كلها هو العلم اللدنی الاجمالی الجامع للحقائق كلها دا الله علم نے او کلیات تی بکی کلیات تی بکی الاجمالی او الجامع للحقائق كلها چسی ویلی دي نو حقائق تی فرضیات نه دي الجامع للحقائق كلها د ټولو حقائق راجمع کون کې دي بہرحال داو چې کم دنو عالمان تعریفونه کوي او قران کریم خپل ځان څنګه خي قران کریم چې خپل ځان خي نو خپل تعریف قران کریم څنګه کوي
سورۃ شعراء وګورئ نو لسمه سپارہ سورۃ شعراء آیت نمبر 192 یوصل 92 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ کله تنزیل راوړي کله انزال راوړي انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انزلناه فی لیلۃ القدر انزل فیه القرآن شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن انزال راوړي تنزیل راوړي نزلناه تنزیلا نو یو ټکی د تنزیل راوړو دویم ټکی راوړو رب العالمین دریم راوړو واسطه نزل به الروح الامین سلورم راوړو منزل علیه علی قلبک علی قلبک بل راوړو لتكونا من المنذرين او بل راوړو بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين دا آیات کریمه د قران کریم پورا تعریف کو مکان او زمان بیا بل ځای خي چلا کم کلی کې نازل شوه والبلد الامین او بکم میاش کې راغلو شهر رمضان او بکم شپه کې راغلو ان انزلناه فی لیلۃ القدر انزلناه فی لیلۃ القدر زمانه د نزول ولهم خودل دا زائد نزول ولهم خودل ده چې بکم کلی کې راغلو او کوم شخصیت باندې راغلو منزل علیه هغه هم خودل دی علی قلبک نزل علی محمد علی محمد او جبه ولهم خودل دا کوم جبه کې راغله دی بلسان عربی مبین سلر اغله دی اغام خیل تکون من المنذرین خو غټ ټکه چې دی هغه د انزال او د تنزیل له انزال او د تنزیل پدې کې یوا اشاره ده خبره ته چې قران کریم چې دی نو دا مخلوق نه دی او دا مصنف د نبی علیہ السلام نه دی قران کریم چې دی نو دا په دنیا کې نه دی جوړ کړی شوی دا د دنیا د کارخانی کتاب نه دی دا د بر عالم نه راغلی دی بیا یو انزال له او بل تنزیل له انزال د قران کریم خکا تراتل داغه غټ درې مرحلې دي یو د الله د ذات نه لوح محفوظ ته منتقل کېدل دغه تذکرہ قران کې نشتا دغه تذکرہ قران کریم کې نشتا چې دا الله رب العزت د ذات مبارک نه
دا خدای الله کلام دی دا الله رب العزت ذات کې پروتو دا الله د ذات نه بدل شو لوح محفوظ تا لوح محفوظ ته بدل شو چالو محفوظ قوت خیال لعرش ته چی فی قائمت من قوائم العرش فی قائمت من قوائم العرش دا قرآن دا اللہ دا ذاتنا را منتقل شو لوح محفوظ تا دا تذکرہ پا قرآن کریم کی نشتا دویما د لوح محفوظ نه نقل کېدل بیت العزت تا دا دویم انزال لے اول انزالو دا الله د ذات نه لوح محفوظ تا منتقل کېدل دویم انزال لے د لوح محفوظ نه بیت العزت تا منتقل کېدل بیت العزت اولانی اسمان کې د قران کریم یو غټ دفتر دی چې په یو شپه کې قران کریم را منتقل شو د لوح محفوظ نراغه بیت المقدس تا دا بیت العزت تا دا یک مشتراغله دی اولانی اسمان تراغله دی اولانی اسمان تراغله دی دا په یو ځل راغلیو دیو جنا دیتا انزال وی دا په یو ځل راغلیو ان انزلناه فی ليله القدر انزالو بیا به عزت دنیا تراتو د موقع مناسب لګ لګ د ضرورت مناسب او د موقع مناسب لګ لګ راتو لګ لګ براتو تا تنزیل ویل کیږي قرآن کریم کې اشاره ده وزلنا تنزیلا اور کوز میں گدلا لگ لگ راس کو تنزیل ویل کیږي د بیت العزت نا دنیا تا تقریبا 22 یا 23 کال کې راغله ده صد پاس 22 کال دی نو زنی 23 کال وای زنی 22 نیم وای اگر اغلو د ضرورت مطابق چې نبی علیہ السلام تبا سو ضرورت راتو نو داغه مناسب بلګ لګ راتو او بیا پاغي کې حکمتونه امام رازی رحم الله ذکر کړی دي د سورته فرقان په تفصیل کې وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا آغا ځای کې حکمتونه ذکر کړی دي بہرحال دا تنزیلو د دې ټکی نه یو خبره دا معلومه شو چې قران کریم دا مخلوق نه دی ان دا نبی علیہ السلام نه دی جوړ کړي یا دا د نبی علیہ السلام تصنیف نه دی دا مخلوق نه دی جوړ کړي بلکې دا د الله تر طرف نه راغله ده دا یو مستقله فتنه وا او يهودو کې دا یو عقیده چې تورات مخلوق ده
تورات مخلوق دی دا غینه دا یهودیانو دا نه دا عقیده معتزله واغستلا او معتزله دا ویل چې قران کریم مخلوق دی او د دې د وجه نه امام احمد ابن حنبل رحم الله تعالی ډیر جیلونه هم برداشت کړل او ډیر تکالیف برداشت کړل کله امام احمد ابن حنبل رحم الله تعالی تکالیف او سخت برداشت کول نه وي نو د معتزله او د زنو خلقو د لزنا د قران کریم شکل بدلیدو بیا په دې باندې یو تاریخی مناظره وشوه ابو الحسن عبدالعزیز ابن یحیی المکی الکنانی مولانا عبدالعزیز کنانی رحمه الله تعالی د درې می صدای عالم نے 240 ہجری کی وفات ته د دوی می صدای عالم نے د مکی مکرمه عالمو او دا فتنه ډیره زیاته شوی و یهودیانو نا معتزله مامون الرشید په گیم کې اغسته او مامون الرشید هم دا عقیده و د مامون الرشید هم دا عقیده و نو ډیر زیات علماء کرام په شهیدان شویو ځنی په سکرین راغلی او ځنی نو راغلی یعنی ځنی خو به قانوني طور مجرمان کړل او به وجل مخامخ او ځنی وا چې د کمالم وسره نه لګی دا د علاقائی شرطی ته به وی دا قوم د قران مجید د غیر مخلوق قائل وی توته کا هغه به پیدا شانتی توته کو هغه په سکرین باندې نور راغلی دا بس ناصافای کی بس نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا دا په زرګونو کسان علماء کرام داسیو په زرګونو علماء کرام داسیو شاغه په دی وجنا شهیدان کړي شو مولانا عبدالعزیز کنانی رحمه الله د مکه مکرمه روان شو او اراده زړه کې و تړله چې زبا مناظره کوم د معتزله سره خود بادشاہ مخه ته به کومه چې بادشاہ دا مناظره ووري د بادشاہ مخه ته به کوم نو لاړو د دمشق په جای مسجد کې د جمعې پر ځان سره زیم بوتلو نو دې دا سړومبي صفونو تلاړو د جمعې پر او پاغي کې وا مسار چو گورنرو هغه به خطبه ویلا جائے نظریه ده د پاسه دا وی ویل القرآن کلام الله غیر مخلوق او سره فتوا لګولا چې څوک د خلق د قران کریم قائل دي کافر دی ها کافر دا ګور په منبر باندې ناستو وتوستا مازو ټیک تی هغه ته ځکه خدا خبره کوم کمازغه می خراب بیا مستا په شانتی کړی و شورته ته وی دیونی وای ادمون نه پاسه بیا ما ته وخی او کوم دک غختل چې ما ونی وی او ما خبره وسره وکم هغه یونی و بوې ته نو گورنر ځای تا گورنر وتوستا مازغه صحیح دی
وی بالکل صحیح دی وی استا باندې په دې وګود اثر بوج دی اثر در باندې درون شوی د ژوند نه تانګي تاسو صدا خبرې کوي هغه ورته وی مرګ او ژوند د الله په لاس کې دي او ګورنر ورته وی ته په دې خبره باس کول شي هغه ته ارمان چې څوک را سره وکي وی ثالث پسو کی وی امیر المؤمنین وی د بل چا په ثالثه نه خوشالېګم وی ته د امیر المؤمنین په مخ کې مناظره کول شي وی او به ګورو چې کول شم کنه شم کوله هغه ورته صحیح ده وی کبي او تختې دی وی چا سره بکای وی بشر موریسی سره دا د معتزله او د ټاپ غټ مولاو د بشر موریسی سره وی د بشر سره کوي وی او د بشر سره کوم وی بیا به تخت زبې تیار کم بیا به تختی هغه ته وی قید میکا کنه چې تختم نه جیل کې میواچو ما او زما د ازیه مونږ جیل کې واچو هغه جیل کې بند کو چې جیل کې بند کو درې مرز باندې د پاچا سره خبرې اترې وکړي ته مقرر شو د پیر راز مقرر شو د مناظرې لپاره دی وای چې زه په څه طریقه دی بوتللم نو الله ته پته را چې دا یو مې په کونداخ باندې وای او بل د توري په سټای باندې مې وای او چې راز اوس پرې پته ولګي څوک مې راکاږي څوک را لدیکې راکې یو ځای ته وردن نشو وی ساجيبه ځای ونه وی مال دینه مخ کې د باچایانو دربارونو نو لیدلی نه چرته تلو ما پیازه سناشنو په ماړ سخروب راغی وی دا فوجیان دی توري دی او دی زی دی او ساجيبه بلاغه سزا دی وی ما خپل ځانې وی چې هغه د بادشاہ دربار داوي پکې نه دای مقدمه وا پیدا غړم به ځایو وی به سترګې مرګې را پلان استلې چې لکسټ راسټ شو وی به د بادشاہ ته وردن نشو زه خو چاول وردن نشم وی روب را باندې راغی انتهایی زیات څنګه ساجيبه ځایو ساجيبه سيزونو دا بشر راسي پوچک ځای باندې چې کمندونو ناشته لسته مليان وسره نور دي په بادشاہي چې دې طرف تراولي ویزه او طرف تبوتلم د بادشاہ ورو ما ته وی چې ته خورې مخ ته وګوره مولانا عبدالعزيز کنانی رحم الله کول نو ورته وی چې ته وګوره ته مناظره کوي ما ته وی چې زما جواب تا سره خبرې کوي زما حسن تا سره خبرې نه کوي او دوی مې ته وی چې یوسف ته حسن ورشو د حسن د وجه نه جیل تلاړو او د کمال د وجه نه د جیل نه را بهر شو زما کمال بتا سره خبرې کوي زما علم بتا سره خبرې کوي ته زما مختم وګوره په دې غول شو بادشاہ ورته وی چې دا خبره ده غلطه وکړه په دې ورور ته وی چې دا خبره ده غلطه وکړه به ما ته وی چې ته ستانوم څه دی به ما ته وی چې عبدالعزيز ویزه شورو شوما ویز ما ته پته ولګی دا چې باچا ما سره خبرې کوي زمانه روب ختمي چې دنه دا روب څه شي ختم شي ځکه په ما هغه پوهې شو په ما ته وی چې د پلار نوم دې څه دی په ما ته چې یحیی په چې نیک نوم دې څه دی یو ته مې وی چې ور نیک نوم دې څه دی هغه مې وته وی په اخر کې مې وی چې الکنانی په ما ته وی چې انت من الکنانه چې ته د کنانی ما چې یاو په مکی په ما ته وی چې یاو د مکیم وی ته مکه کې څوک پیژنې وی ما چې مکه کې مسافر ني نو ما به پیژنې څنګه مکه کې مسافر خلک ډيري او چې مکه کې مسافر ني نو ما به پیژنې عبدالعزيز به پیژنې وی ما ته وی چې ښا پیداست پوسونه رانو کړل یو سو نور چې د ته پته ولګېدله چې دنه روب شو ختم شو وی ما ته وی چې تو مناظره کوي د بشر سره ما چې په خپل اختیار کې که زور باندې چاره اوسته وی ما چې دا مې ارمانو چې زه د بشر سره باسو کومه وی بیا زه ډیر سخت ډاډه شوم او ما چې امیر المؤمنین زمون سالسیو کی دا الله د پاره ما چې زه دا خبره امیر المؤمنین ته واورم وی چې صحیح ده وی مناظره شروع شو وی هغه
تماوی چې یو آیات کریمه براوړي یو آیات کریمه چې هغه کې الله ویلي چې خلق الله الکلام. قران کریم کې چې کم مخلوقات دي نو داغه لپاره د خلقت کې استعمال شوی دی. نو چې کلام الله مخلوقي نو انزلنا و بیان راتله بیا بسر راتله خلق براتله نو خلق القرآن یا خلق الکلام یو آیات کریمه براوړي پیاغه آیاتونه یو سو بل سو په خپل داوا ولاړم نه حدیث راوړو وی بیا وی چې په منطق بحث کوو په منطقي طرز بما ته چې بسم الله وی چې منطقي طرز با شروع شو انو په منطقي طرز کې بشر مریسی لا جواب شو او داسې لا جواب شو چې بالکل غلط شو بالکل غلط شو وی ما امیر المؤمنین تو قتل الله سے پیغام تو قتل او ویل چې احسنت یا عبدالعزیز احسنت یا عبدالعزیز بالکل حق خبره دی وکړه په منقولاتو کې بشر پړسو هغه مناظره هغه چاپتا الحیدة والاعتذار پنوم باندې پر رد علی من قال بخلق القرآن الحیدة والاعتذار د نت کې ملاویږي ځان له خلق په ډسټیټ کوي خو انتهائی قیمتي مناظره ده داسې مناظره بچالی دلیم نوی دومره قیمتي ده پای کې یو پته لګي چې اسلاف څومره بهادرانو د دین د پاره څومره بهادرانو او دویم سړی ته پته لګي چې په قران باندې څنګه پویدل حیران بشي چې دا مولانا عبدالعزیز دومره عجیبه استدلالات کوي چې سړی حیرانيږي او بشر له چې څنګه جوابونه ورکړي سړی حیرانيږي او د آیاتونو نه بالکل سړی حیران شي او بیا دا غي رسوخ په علم کې څومره چې دا غا منطق وګوري نو خپل قاضي او حمدالله بدن هیر شي تنن سبا د سلم او د قاضي نه تختی وایره دې ته ضرورت دی چې هغه دا غا وګوري ځان به د خپل چې ټول منطق وای سره د سلم او د قاضي د حمدالله د مولا حسن د ټول سره وای ځان به د مولانا عبدالعزیز سیب چنخ کار شي کدور هغه په خبرو پوه شوینو به کمالی لگا او حیرانیږي سړی چې څومره رسوخ په علم الله رب العزت اغیله ور کړو په علم باندې په قران څنګه پویدل او په فنون باندې څنګه پویدل او د حق د دفاع لپاره هر څه حاصل کړو د دین د دفاع لپاره منګه خو واته کال فنون ني هغه کې د عربی عبارت دکو او واته کال کې هغه له منګه دوره باندې کتلی کله چې کمندنو په 400 راتاو شو سادسه ډسمس شي او تکمیلی لهم بلا باندې کتلی وی بیبي وی چې واده د کوماو دا چلو هغه چلو لانجه ولا کتلی بلا شی ولا لانجی کتلی او اوس وخت تکمیلو ته نشته ضرورت نشته هغه دور نه دی چې اوس چې کمندنو خلق تکمیلیو کی او اوس دې ته ضرورت ته منګه غیلم ل شیعاګانو نصاب 28 کال دی ګلګت ته مونږ تلیو مونږ تاسو کو وې د شیعاګانو نصاب 28 کال دی پای کې کمپیوټر هم دی انګلیش هم دی وختي طور ساينس هم دی دا ټول پکښتا زمونږ هغه خپل چې کم درس نظامی د عربیت نظام هغه الله دې خیر وکي اول شروع کیږي نه سبقونه چې شروع شي نبی عربی ثانی کې ختم وي 400 کې دوره شروع کیږي نوړیاو په دونیمه میاشت کې وي بل بدري میاشت کې وي سبقونه لمنګه سه مرمن سره وکړل دی فنون لا اسی بس غب شپ او زو طول نن سبا طالب ته ویل کنزل لیکنزل چاته سبق زود کا لګدا مستقل کنزل چې دوته وکړل موبایل لینو ګوري چکرول بازار کې نه لګي چې فن زوتای فنوي په فن نه پويږي د سر اور تپتوم ني چې ما دا کوم کتاب کلاس کې بدی کې سو با کلاسونه دي
درجه اوله درجه رابعه درجه ثانیه جو ختم شو خبره درجات د مدارسو د نظم خبره وا دا انتظامی خبره وا ضروری وا نه کې د بغیر د دینه په خوا به یو عالمو هغه یو څو کتابونه پڑھاول طالب باغل لاړ بیا بل لاړ بیا بل لاړ اوس ګڼ علما راجم شو چې یو استاد ته سبق کوی بل دغه شانتناسي چانی نو بل خبره وا دا درجات د مدرسو یو مجبوری وا دا ضروری خبره وا چې هغه درجات برابر کی خو په طالب کمپیټه پروتو چې دې چې کمندونو کو په درجه پویږي او کنه پویږي نو بل کاله باندې وی درجه وای دا کومه خبره وا خیر دې بل کاله دا درجه بیا وایا مې منچپی بیا وایا تکرار د نن سبا په طالبانو کې او تکرار شته دی نه چې لکه یو کتاب دوزلی وای دوزلی کتاب د سرم نه وای او دا متون شو دا ټول خلکو په دوزلی وي نو خیر ته دا درجه بیا وایا ثالثه بیا وایا رابعه بیا وایا دوباره وایا دا شي نشته په فن موږ نه پویګو په کتاب پویګو